د اولاد په د خپل مور او پلار باندې څه حق دی؟ آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی حق الولد علی الوالد ان يحسن اسمه. د دې بچی په د خپل پلار باندې حق دا دی چې دی ورله نوم ښایسته کیږدي، نوم به ورله مزیدار کیږدي. احادیث مبارکه کې راغلی دي کله چې یو انسان له الله رب ذوالجلال اولاد ورکی، بچی ورله ورکی، نو دې اول کار داو کی چې په خی غوږ کې د ورته اذان وکي او په ګس غوږ کې د ورته اقامت وکي. کو په خپلې کولی شي نو ډیره بهتره ده. دا اذان او اقامت نو په خی غوږ کې د ورته اذان وکي او په ګس غوږ کې د ورته اقامت وکي. نو علما بیان فرمایي کله چې دته په دې غوږ کې اذان او اقامت وشو، وی ام الصبیان یو بیماری ده، د دغه بیماری نه به الله رب ذوالجلال دقه ماشوم بچ کی. نو اول کار مور او پلار باندې دا ضروری دی چې ماشوم ته په خی غوږ کې اذان او په ګس غوږ کې ورته اقامت وکړي. د هغې نه بعد تحنیک ورته ویلې کېږي، تحنیک ته ورله وکړي. تحنیک منګه پیژنو نه، منګه خو چې ماشوم وشي په ډېره موده پس ماشوم وشي نو منګه څه وکړو؟ د الله نافرمانۍ ته لاس واچو، ډزې شروع کړي. عجیبه کو چرته چا د دې حقیقت ته وکتل چې دا ماشوم پیدا شو او په دې باندې ډزې کوي او ټوپک راوالی، تماچه راوالی او دې ډزې کوي، ته دې تپوس وکړه ولې ډزې کوي؟ دې وایي ماشوم راکره وشو. نو په منبر باندې ناست یم، د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر مبارک ته او په دې باندې دغه خبرې ښې نه دي. ګینې درته به مې ویلو چې په پښتو کې کوتې تعبیرو کې په جټه پښتو کې نو څومره د شرم خبره ده. هغه خبره زه دلته درته نشم کولی، خو کو په جټه پښتو کې تعبیر د دقې نه وکړي چې دا ماشوم شوی دی او تا ټوپک راواغستو ډزې دې شروع کړې، تماچه دې راواغسته ډزې دې شروع کړې او دیګ نه یو عام انسان له لاړ شه ورته وی دغه شانته کار شوی دی، نو ټول خلک به خاندي. خو موږ دې ته سوچ نه دی چې لکه دا هم د ډزو څیز دی. دا خو پکار ده چې تا دا خبره پټه کړې وه او ته پې ډزې شروع کړې، ولې ماشوم شوی دی. علا کل حال نو بیا به ورله تحنیک وکړي. تحنیک عایشه رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي وی کله به چې ماشوم پیدا شو نو وی من کره به راوړلی شو، آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته تحنیک کو. تحنیک دې ته ویل کېږي چې خوږ څیز، کو کجوره ده، کو میټایي ده، کو داسې بل څه شیریني ده، هغه یو نیک انسان له ورکړی شي، هغه انسان په خولې کې ووایي او بیا دقې ماشوم ته به په خولې کې ورکړي. نو په دې سره برکات راځي په دغه ماشوم کې، د دې نیک انسان اثرات به پکې راشي. نو تحنیک کول دغه خوږ څیز ماشوم له ورکول په خولې کې، بیا د هغې نه بعد ورله نوم ایښودل پکار دي.
په اومه ورځ باندې ورله ښکلی نوم کېږده. رسول الله مبارک بیان فرمایي ښکلی نوم وله کېده. نو ښکلی نوم بیا په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې ښکلی نومونه کم کم دي. سمو ابناءکم باسماء الانبیاء، د دې پیغمبرانو دا نومونه ورله کېدی. ښکلی نومونه عبدالله راغلی دی په حدیث مبارک کې، عبدالرحمن راغلی دی. دا ښکلی نومونه دي دا ورله کېد. نو منګه څه وکړو؟ هغه نوم ورله اږدو چې کوم په ټي وي کې راغلی وي، په فلم کې راغلی وي، په ډرامه کې راغلی وي، هغه نوم ورله کېږدو. نو وایي دا نوم مې ورله کېښودو، نو لاول نوم کېږدي، د هغې نه بعد بیا د جماعت استاد پسې لاړ شي، وایي دا نوم مې ورله کېښودو، د دې څه معنی ده؟ نو هغه غریب هم ځان سره حیران کي، هغه ډرامې کتلې نه وي، هغه فلمونه کتلې نه وي. نو بیا به سوچ کوي چې دته اوس څه ووایم. هغه ورله سر په صغیره مو کې په هغې کې هم نه برابرېږي، بیا یې د ماضي ګردان ته واړئ په هغې کې هم نه برابرېږي. مضارع امر تر دې چې اسم اعلی صغرا کبرا اسم تفضیل دا افعال تعجب دا ټولې صیغې پې وګوري، خو نوم نه برابرېږي. ځکه چې تا د فلم والا نوم ایښودی دی، تا د ډرامې والا نوم ایښودی دی، زه به په هغې باندې څنګه پوه شم؟ نو که ته ورته دا ووایې چې دا نوم صحیح نه دی، د دې معنی نشته دی، وایي دا مولا نه پوهېږي، منګه خو دا په ټي وي کې زده کړی دی، د ده علم لا جوړ دغې ځای ته وایي نه دی رسېدلی. نو نوم ورله داسې کېږدي. دا یاد وساتئ لکل اسم اثر فی المسمى، د هر نوم دپاره اثر وي په مسما په نامزده کې. یو انسان له چا نوم کېښودو نو چې څنګه نوم به دې کېښودو هغه شانتې اثر وي. رسول الله مبارک له یو صحابي راغی، وایي ستا څه نوم دی؟ وایي حزن. حزن مې نوم دی. وایي نه بل هلته سهل، ستا حزن نه ستا سهل نوم دی. حزن په معنا سخت او سهل په معنا آسان، ستا نوم دا دی. باقاعده رسول الله مبارک نومونه بدل کړي دي چې بیکاره نوم به رسول الله مبارک په هغه بدل. نو د دې وجې نه علما وایي د صحابو نومونه اږدئ، ځکه د صحابو نومونه کو کم به پکې بېمعنی او غلط نوم به رسول الله مبارک به بدلوله. د پیغمبرانو نوم اږدئ، د اولیاء الله علماو نومونه اږدئ. نو دوی به نوم داسې کېدي رړه به ورپسې د شین شي، نه به د اردو په ډکشنرۍ کې درته میلو شي، نه د فارسۍ نه د عربۍ، ځکه هغې چېرته د هندوانو نوم اکثر ایښودي. خو چې په خوله باندې صحیح راځي بس وایي دا نوم ورله کېږده. نو ښکلی نوم به ورله وی کېدی. او کله چې اومه ورځ شوه نو عقیقه ورله وکړه. عقیقه څه ته ویلې کېږي؟ عقیقه په اومه ورځ باندې یا په څوارلسمه ورځ باندې یا په 21مه ورځ باندې د دغې ماشوم دپاره کو الک دی نو یو چیلې یا چیلې یا ګډه یا ګډ جینۍ ده یو او کو الک دی دوا، دا علی حلالول دی چې وسم کیږي. نو عقیقه به وکړی شي، ته به ورته ووایې عقیقه وکړه، الله تعالی زوی درکړو عقیقه وکړه. عقیقه وایي څه ته وایي؟ وایي 2 چیلې حلال کړه یا 2 ګډان حلال کړه. یاره وایي دا خو مې وس نه کېږي، یو 2 دیګه به راوړم. دغه عقیقه نه ده. اصل عقیقه دا ده چې د ماشوم په 9مه ورځ باندې، په 14مه ورځ باندې یا په 21مه ورځ باندې سنت دغه ده. د دغې نه بعد علما وایي چې بیا هم کېږي مستحباتو. نو 2 چیلې د الک او یو دا د جینۍ، دا په دغه ورځ باندې حلالول دي.
او بیا په دغه ورځ باندې به ورله سر اخریلی شي، هغه ویښته به راواخلي، هغه به د سپینو زرو سره وتللی شي او هغه د هغې موافق به بیا دغه سپین زر چې دی دا سپین زر یا د هغې قیمت به صدقه کړی شي. نو چې کله عقیقه وشوله ماشوم لوی شو او د خبرو طریقه یې زده کړله، نو پاک پیغمبر وی دته تاسو کلمه وهایئ، کلمه طیبه. اول خبره د ستا د ماشوم په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې شروع شي. نو خبره به ورته شروع کی. منګه ورته اکثر وایو دته کنځلې وکړه، اکثر عموما عمداوي د دې خپل اولاد هر څه په سړي باندې خواږه لګي، نو ورته وایي توکه هغه د بابا د را روان د ګوره دته کنځلې وکړه، هغه د مور د را روانه د دته کنځلې وکړه، دغه د تره د دته کنځلې وکړه، هغه هم خوشحاله شي، زر ورله د جیب نه پیسې هم راوباسي او ډېر زیات به خوشحاله شي. نه رسول الله مبارک وایي دته کلمه وښایئ، کلمه طیبه ورته وښایئ. او کله چې وایي دا د 7 کال شي، مرو اولادکم وهم ابناء 7، د خپل اولاد ته حکم کوي د منځ، مرو اولادکم بالصلاه، د منځ حکم ورته وکوي، وهم ابناء 70، کله چې دا د 7 کال شي او په منځ باندې راواړوي، حکم ورته کوي چې په منځ راواړو، نو دی به په عدد باندې شي او بیا به دا عدد جوړ شي. او کله چې د 10 کالو شي نو وضربوهم علیها وهم ابناء 10، کله چې دا د 10 کالو شي او منځ نه کوي نو ویې وهئ، دمکی ولا ورکا، ادب ورته وښایه. او کله چې دا بالغ شي نو بیا ورله نکاح وکړه، ځکه چې کله دا بالغ شو او ویدله د نکاح ونه کړله او دی په ګناه کې مبتلا شو، نو دا مور او پلار ورسره هم په دې ګناه کې شریک دي. علا کل حال شریعت ما او تا ته دا اولاد د تربیت حکم کوي چې د دې تربیت کوه، او کله چې د ماشوم تربیت صحیح وشي، ښکلی تربیت وشي، نو بیا هغه ماشوم چې څومره غټېږي نو دکې به خوی او خصلتونه ښکلې ښکلې پیدا کړي. خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمه الله لوی بزرگ تیر شوی دی. دا یو واره راغی د بنگال نه، نو ډیر زیات خوشاله و، مور ته تپوس وکړو وی ولې نن دومره خوشاله؟ دی ورته وی مور زما په لاس باندې نن 7 لکه کافران مسلمانان شو او یا لکه کسانو زما په لاس باندې بیعت وکړو، د ګناهونو نه توبه وکړه، ځکه زه خوشاله یم. مور ورته وی دا ستا کمال نه دی، نن کو ستا په لاس باندې 7 لکه کسان مسلمانان شو او یا لکه کسانو بیعت کو توبه وکړه، نو په دې کې زیاته حصہ زما ده او زیاته کارنامه پکې زما ده، ځکه چې ما تعالی کلم پیدا کړی دي نو ما بیا اودس نه دي درکړي، ما کلم چې تعالی سینه درکړی ده بیا اودس مې نه ده درکړی، د هغې تربیت د وجې نن کو ستا په لاس باندې 7 لکه کسان مسلمانېږي نو په دې کې زما حصه ده، کو ستا په لاس باندې 7 لکه کسان بیعت کوي په دې کې زما حصه ده. ابوالحسن خرقانی رحمه الله دی به وایي مونځ ته مور ودرو او دی به چې کله راغې مور ته به یې وی چې روټۍ راکړه، نو وایي مور به ورته ووي چې هله مونځ وکړه شابه الله به درله روټۍ درکړي،
نو دې به راغی په مونځ باندې به ودرېدو مور به یې زر لاړه او چرته به یې روټۍ پټه کړه دی به د مونځ نه فارغ شو ورته به وي ته ورشه هغه ځای وګوره چې وبې کتله هله وایي مورې ماله خو الله پاک روټۍ راکړه دغه عادت یې ورله جوړ کړو ابوالحسن خرقاني رحمه الله هغه شخصیت دی الله رب ذوالجلال جوړ کړو چې لوی د ولایت جامه ورته الله پاک ورواچو دغه لوی شخصیت چې جوړ شو دا د څه د وجې د مور د تربیت د وجې شیخ سعدي رحمه الله بیان فرمایي و یو وارې زه لاړم د پلار سره روان وم وی پلار د ګوتې نه نیولې وم او وی میله وه نو وی ما ته وی چې ګوره زما دا ګوته پرې نه دی ګینه دا میله د دې کې بنانه روک شي وی زما څه ته خیال شو په هغه میله کې او وی پلار مې رانه داسې واوړېدو وی کله چې واوړېدو بس وی زه روک شوم ډېر ساعت یو طرف ته ځه بل طرف ته ځه خو چې ډېر وخت تیر شو نو وی پلار مې وموندو نو وی پلار راله ورغلم پلار راته وی چې ولې ما تا ته نه وی چې زما ګوته مه پرېږده ته ولې لاړې نو شیخ سعدي بابا وی ما ورته وی چې زما څه ته خیال شو او خیال مې نو نو ځکه مې ستا دا ګوته پرېښودله او زه په هغې شو نو ستا نه روک شو نو پلار یم ډېر اوچت شخصیت و ورته وی بچې نن تا زما ګوته پرېښودله او ته مانه په میله کې روک شولې خو یاد وساته ته چې غټ شې نو بم چې ما درله کم تربیت درکړی دی دا به نه پرېږدې ګینې په دنیا کې به همدقه شانتې روک شي څرنګه چې په دې میله کې روک شي نو حضراتو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے د ایمان خاوندانو تاسو خپل ځان هم د اور نه بچ کړئ او د خپل اولاد هم بچ کړئ زیات دخل د انسان په کامیابی کې د مور او د پلار د تربیت دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا یو کس راغی وی زه زوی اوالمه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین وی ولی والی دغه شانتی وی راګیر کلم او بس مال احوال راک امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ حکم کو ورشه د زوی راولې زوی ورل راوست تا وی د پلار والد وی او وی ولید بس وی غصه راوست هم وونه ګوره وی تا ته د خپل پلار حق نه دی معلوم وی مونږ ته چا نه دی خولی وی تا ته د اولاد حقوق وی نه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي چې د پلار ګوره دا حق دی د بچی دا حق دی وی ښه یاد وساته چې ته زما د پلار نه تپوس وکړه چې ته زما تربیت څه کړی دی لاولې خو مال نوم صحیح نه دی ایښودی بیا چې زه لږ په ښه بده پیښه ویم د په سارو پسې کړی یم او مال په لاس کې چوکو ډنډه را کړې ده چې دا څاروي په واښه دا سره وه ما ته جومات نه دی خولی ما ته نور څه مونځ نه دی خولی قرآن یې راته نه دی خولی تلاوت یې راته نه دی خولی نو مال په لاس کې ډنډه را کړې ده چې په دې وال کوه خو د زما تربیت صحیح کړی وی مال په لاس کې دا چوکو دا ډنډه نه ورا کړی ما ته دا نه ویلې چې صرف څاروي سره وه نو ما به نن په دقه ډنډه باندې دا پلار نه و خو که نن ما پلار والې دی زما تربیت نه دی سوی د زما تربیت نه دی کړی حضراتو نو هر سړی دا غواړي چې زما بچی دی ښه شي هر سړی دا غواړي هر سړی وایي چې زما د عزت پیدا شي زما د وقار پیدا شي په خپلو بچو کې خو دا بچی زمونږ ادب نه کوي زمونږ عزت نه کوي
دا خپل ادب او عزت موږ په خپل ختم کړی دی. زه جمعه ته را روان یم خو ما سره د خپلو بچو غم نشته دی. زمونځ له را روان یم خو د خپل بچو غم را سره نشته دی. که هغه هر څه کوي نه. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. رسول الله مبارک بیان فرمایي خبردار یاد وساتئ تاسو کې هر یو انسان د خپلو اهل یو شپونکی دی. لکه څرنګه چې دا شپونکی دا ګډې سره او د ده نه د دې ګډو په باره کې پوښتنه کېږي، نو دا اولاد په مثل د دقې ځناورو د دې شپونکي دی چې ستا نه به د دې اولاد په باره کې پوښتنه کېږي. داسې نه ده چې صرف او صرف زه دې صحیح یم زما اولاد دې په هر طرف باندې دي. اکثر تپوس وکړئ هلکه ستا ازوی خدا کوي دې زما پس د هغه خپل دین اسلام زما خپل دین اسلام واقعي ده چې خپل دین اسلام خو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي کل مولود یولد علی الفطره. دا هر ماشوم چې پیدا کیږي نو دا په فطرت اسلام باندې پیدا کیږي. هر ماشوم چې پیدا کیږي، کو د کافر ماشوم پیدا کیږي نو دام په اسلام باندې، کو د مسلمان پیدا کیږي دام په اسلام باندې، کو د يهودي عیسائی مجوسی څوک چې پیدا کیږي دا په اسلام باندې. ابتدائی احوالو کې دا ماشوم مسلمان دی. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي فابواه یهودانه. دا مور او پلار راولېږي دا يهودي جوړ کی او یمجسانه دات مجوسی جوړ کی او ینصرانه یا دات عیسائی جوړ کی. ماشوم خو صحیح دی تای تربیت صحیح نه دی کړي ځکه کنن ما تا خپیو د خپل اولاد نه نو منګه تربیت صحیح نه دی کړي. اخو صحیح دی د ماشوم مثال خو د کانی دی په کانی باندې چې د سولیکل هغه په همیشه د پاره وي. نو تربیت د اولاد دا یو اهم سیز دی. پښتانه وای د ماشوم د پاره اوله مدرسه دا د مور غېږه ده. کله چې ماشوم صحیح وي دې کې به خامخا د مور دهل وي. بایزید بستامي رحمه الله بس اخري خبره کوم وخم کم ده. بایزید بستامي رحمه الله ورکوټ مور بوتو مدرسې ته مدرسه کې سبق وی چټیانې شوې دی واپس کور ته راغی. چې کله کور ته راغی د کور وارې بندو دروازه بند و د دروازه وټکوله. مور یې راله وایي څوک وای ابو یزید ما وای کم ابو یزید وای ستا بچی ابو یزید وای کم زما بچی ابو یزید وای تا چې مدرسې ته بوتلی ما او ورته وایي بچی ته ما مدرسې ته وقف کړی او کم سیس چې وقف شي هغه بیا څوک دوباره نه اخلي ته کور ته مه راځه واپس لاړ شه مدرسې ته. ابو یزید بستامي رحمه الله واپس راغی مدرسې ته او الله رب ذوالجلال ته دومره لوی ولی بایزید بستامي جوړ کو دا د مور د تربیت د وجه. نو د مور او د پلار تربیت دا د انسان په کردار باندې لوی اثر غورځي. کو مور او پلار د بچی ښه تربیت وکړو نو ښه میوه به ورله ورکړي. د دې ماشومانو د دې اولاد مثال د اونې دی. نو که د دې د ښه تربیت وکړو نو میوه به درله ښه درکړي او که تربیت د ورله صحیح ونه کړو نو کیدای شي چې دا میوه هم بې خوندې شي د دې اثر هم بې خونده شي. علا کل حال الله رب ذوالجلال د اول ماته بیا جمله مسلمانانو ته د خپل اولاد د تربیت صحیح توفیق ورکړي.